أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نسير انصرنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران. ابو موسى الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ داد اسم کنیہ مبارک دا او نم مبارک دد عبداللہ ابن قیس. دو ہجرت کړي دي. یو ہجرت کړي او حبشی ته او بیاي په ومه هجری کې هجرت کړي دي مدینی منوره ته بأمر النبی صلی الله علیه وسلم. او دا ډیر زیات خوش آوازو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوت فرمائل ویشوقنا الى ربنا منگ خفل رفت پا شوق کی راولا. خوش آوازی رتا بدرد ما ویلیو شداد اللہ پاک جل جلالہ لی نعمت دی. پا حدیث مبارک کی راغلی دی رسول اللہ مبارک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. تا تا داود علیہ السلام دا خاندان مزمار درکڑے شوے دے خوگ آواز. مزمار رباب توئی مراد تینا خوگ آواز تھی. درے سوا او شفیتا احادیث مبارکات تری نقل دی او پا 50 ہجری کی درش پہ تکالف عمر بانی دے وفات شوے دے. نو دے فرمائی چو فرمائی علیہ السلام ثلاثتن درے کسان دی لهم اجران چید دیو دا پارا ڈبل اجرون دی. چو کسان دی درے مانا دا چید دون دی او څلورو ټوټل چې ډبل اجرونه په دنیا کې هغه څو کسان دي؟ درې کسان دي. د درېو نه زیات شته؟ جواب وایه که نه؟ نشته. خو دا ټکي یاد ساته چې تا وویلي چې نشته. ثلاثتن درې کسان دي درې قسمه کسان دي لهم اجرانی چې د دیو دپاره ډبل اجرونه دي. رجلن یو سړی من اهل الکتاب د اهل کتابنا آمن چې ایمان راوړي بنبیه په خپل پیغمبر باندې و آمن بمحمد سید الکائنات. نو ډبل اجر یې راغلی. په خپل پیغمبر ایمان راوړی هغه ځان لا اجرو او چې په رسول الله باندې ایمان راوړو نو دا به اجر ډبل شو. اهل کتاب څوک دي؟ نو یو ډله د محدثینو هغه دا فرمایي چې د دینا یهود او نصوارا دواړه مراد دي. دارې د شاه عبدالعزیز رحمه الله دا او دې له ترجیح ورکړې د علامه طبي. دویم قول دا دی چې نه دلته د دې اهل کتابونه مراد نصوارا دي فقط. نصوارا دي یهود اول راغلي که نصوارا؟ یهود اول نصوارا وروسته راغلي. نه صرف نصوارا مراد دي. ولکل وجهة هو مولیها. دا اولنۍ ډلې دپاره دلیل هغه حدیث ته مسند احمد دی 5 جلد او 259 صفحه ده. 300 ټول پوهېږي 200 یو کم شپېته. رسول الله فرمایي من اسلم من اهل الكتابین فله اجره مرتين.
اهلی کتابیانو نه چې چا ایمان راوړو اجر یې ډبل دی، اجر یې ډبل دی. او یو بل دلیل ورلره قرآن شریف کې راغلی دی یؤتکم کفلین، تاسو ته به درکړی شي دوه برخې به درته میلاو شي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایلی دي. نو اوس یؤتکم کفلین د دې نه مراد څه دی؟ نو قال ابن عباس رئیس المفسرین فرمائی ایمانهم بالتورات او ایمانهم بالانجیل. نو ګوره یا خو ایمان په تورات دی هغې سره ایمان بالقرآن ملګری شو، او یا ایمان بالانجیل دی نو هغې سره ایمان بالقرآن ملګری شو. نو تورات او انجیل دواړه دغه دی کې ابن عباس یاد کړي دي، او هغه په قرآن باندې ماهر دی. پته ولګېدله چې دواړو ډلو ته به کفلین میلاویږي. دریم دلیل یې دا دی چې قرآن شریف کې راغلي یؤتون اجرهم مرتین، ورکولې بشي دیو ته اجر د دیو مرتین ډبل. نو دا څوک دی؟ په بخاري کې بل راشي سلمان رضی الله تعالی عنہ چې دا نصرانیو هغه په حق راغلی ایمان یې راوړو نو د اجر یې ډبل دی. او عبدالله ابن سلام چې دا یهودیو هغه ایمان راوړو نو د دې دواړو په حق باندې دا آیات راغلی دی. قاله رفاعه، امام رفاعه د دې قائل دی. بخاری کې بل راشي کتاب الانبیاء کې 490 نمبر صفحه باندې. نو د دې خلکو دلیل مضبوط دی، مضبوط درې دلایل ویلي چې دلته اهل کتابونه یهود نصوارا دواړه مراد دي، چې دې دواړو کې هر یو چا ایمان راوړو اجر به د هغه څه ملا صاحبه ډبل به وي. او د دې دویمې ډلې صرف دا دلیل دی چې عیسی علیه السلام راغی نو دین موسوي هغه منسوخ شو، نو هغې له اعتبار پاتې نه شو. نو صرف یې وایي نصوارا مراد دی، خو نه نصوصونه دا معلومیږي چې یاره دواړه ډلې تېنه دغه دی دا مراد دي. نو دا دغه تی مراد شو. بل والعبد المملوک، آغا غلام چې هغه مملوک دی، اذا ادا حق الله کله چې ادا کی حق د الله تعالی. عبد پسې مملوک لګېدو ته حاجت نشته مګر د دې دپاره چې عبد نه مراد عبد الله نه دی مراد، بلکې خاص عبد الله تی مراد دی چې هغه غلام وي المملوک. ځکه د عبد اطلاق په عام بنده باندې کېږي نو مملوک قیدې ورسره ولګو. والعبد المملوک اذا ادا کله چې دی ادا کی حق الله و حق موالیه، او حق د خپلو مولاګانو، حق د خپلو مولاګانو. علماء کرام فرمایي چې دې کې مزدوران او دیړیمار دام چې کوم دی شامل دي، چې ته کار لراولي نو منځونه هم پکې قضا نه کی او کارم د ایماندارۍ وکي. هسې څپولی نه ځینې سړی هسې څپولی کار کولی نشي. مزدورۍ له چې د سړی کاته نو قرآن شریف نه تپوس وکړه څنګه سړی به وله ګوري چې ډېر لوړ وي که ډېر ټیټ وي. قرآن شریف کې څه بیان نه دی راغلی. یازما قرآن کې خو د هر څه بیان شته، خو تاسو ته او موږ ته ناخبره. ان خیر من استاجرت القوي الامین، قوي الامین چې قوي وي او امین هم وي. زمونږ طرفونو کې یو ډاکټر و چې هغه چال انجکشن واله نو لاس بیا چېدو، ځکه د هغه د راسه دوه بړیګانې مړې وي لاس بیا چېدو. نو چې لاس یې لچېږي نو په هغه څوک انجکشن وایي نه یې وهي. یو بل ډاکټر صاحب پکې و فکر دې رالی یو ورځ هم هغه سکول نه وویل انکري شروع کړی نو هغه به څه چل کاوه نو د چا سره رابطه وه. دا خو اوس تېر شوی دا ډاکټر رابطه به یې وه چې یاره داسې مریض راغلی دا یې نښه ده نو هغه به ورته وویلې هغه کچرې چې پې جوړه کړې ده، هغه کوترې پې جوړه کړې ده، هغه بلبلې پې جوړه کړې، هغه بوتل وله څه که ورکړه. نو کار یې څه که ملا صاحب نو بیا ورته تاسو دا ډاکټر ولې وایي؟ نو ما ورته ویل چې ورته ډاکټر نه وي ته ورته ډانګتر ویم. نوم د نفي نه دی ډانګتر، یو ډاکټري
او یو ډانګ تیر وي فکر دې رالی که نو او یو ناجوړی او یو نان جوړی چې ځان یې غورځولی د ټیم په یو ډوډۍ باندې بریک نه نیول شي بلې تملاس کوي او یې څه وایي زیمه ناجوړه نو دا ناجوړه دی که نان جوړه دی نان په دغه کې څه ته وایي ډوډۍ ته وایي نان جوړ نو ان خیر من استاجرت القوي الامین چې کوم کار درته سړی راولي چې په هغه کار د هغه طاقت وي تجربې وي او امین امانتدار مو وي فکر دې رالی د الله یېرې په زړه کې وي نو تا ته به بیا کار صحیح کوي که دا د مزدور د نیولو طریقه شو که ته بل څه مزدوري کې نو ځان له القوي الامین ساس که نو بې مزدوري کوه ورجل بل هغه سړی دی کانت عنده چې د هغه سره امتن وینده وام امتن وینده ورسره وام یتعوها چې دی وتې کوي دغې وینځې لره داسې وینده ورسره ده چې د ده ورسره مینه هم ورسره ده فادبها نو ادب ورکی دغه وینځې لره فاحسن تادیبها نو ښکلی کی ادب ورکول د دې وعلمها تعلیم ورکی دی وینځې لره فاحسن تعلیمها نو ښایسته کی تعلیم د دې ثم اعتقها بے ازادم کی دی لرا فتزوجها په نکاح سوالی دی لرا دو عزت ولا ورکی ازادول او واپس په نکاح باندې اغستل او یاد ده چې ادبم ورکی علمم ولا ورکی نو دو کار یې ورسره وکړو نو یاد ده چې دته دا اجر ملاویږي ډبل په ادب او په تعلیم یاد ده چې ډبل اجر ورته ملاویږي په آزادولو په نکاح کولو باندې فله اجران نو د دې سړي دپاره ډبل اجرونه راغلي دي دنیا کې دا درې قسمه کسان دي چې دیو ته څه ملاویږي ملا صاحبه ډبل اجر ملاوي د دې نه علاوه نور وی نورم شته ومن یقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين امهات المؤمنین تبا د یو عمل ډبل اجر ملاوي دو عام خلک چې مون او کی امهات المؤمنین بچو کو د دوانو په اجرونو کې به فرق یو ډبل بل سنگل اسی خدای ته چې څون اجر ملاویږي امهات المؤمنین ته ډبل اسی خدای ته چې د لا اله الا الله کم اجر ده امهات المؤمنین مبارکات تام د هغې ډبل اجر ملاویږي فکر دې رالی هلکه ته وایې چې دلته خو په دې حدیث کې سلاستون راغلی دی تا خو اربعتون ته خبره واړوله نو قانون واورئ ملا صاحب یو خو ستاسو دغه دی د اصول قاعده د تنسیس علی الشی نفی د ما عدا نه کوي حسامی کې راغلی او بله دا د ملا صاحب قانون او قاعده په احادیث مبارکو کې دا دي چې کلم په حدیثو کې عدد ذکر شي نو دا د حصر دپاره نه همیش دپاره به دا ټکی یاد ساتي چې په احادیث مبارکو کې عدد دا دپاره د حصر نه پیغمبر علیه السلام ته چې دغه ټیم کې څونه مستحضر شوي دي هغونه یاد کړي دي د هغې نه زیات هم بیا پکې وي نو څومره پکې دي نو د نر بچی راپاڅېد جلال الدین سیوطي رحمه الله تعالی په دې موضوع کتاب ولیکو مطلع البدرین فی من یعطا اجره مرتين څلوېښتو ته کسان ورسول څلوېښت قسمه کسان داسې دي چې هغوی ته اجر مرتين دی مطلع البدرین فی من یعطا اجره مرتين د جلال الدین سیوطي رحمه الله تعالی ګوره دا ډېر راغلي که نه تاسو یو بل حدیث ته معلوم دی وایي فضایل القرآن کې والذي قرآن شریف باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څنګه وایي یتتغتغ فیه وهو علیه الشاق چې د قرآن کې ژبه نښلي قرآن ورباندې سخت وي له اجران هغه دپاره څو اجرونه دي ملا صاحبه ډبل اجرونه دي په بخاري شریف کې دا دغه شوي دا راغلي دي العطایا علی متن البلایا چا ځان څونه کړولی دی نو دونه به هغه ته انعام میلاو شوی وي فکر دې رالی که چې څو خوبونه کوي نو د هغه میښې
نرکټي دغه قیدا راوړي ان عظم الجزاء مع عظم البلا چې بلا غټوي نو جزا به سوي مولا صاحبا دا به دغه وی دا غټوي دا معنا شو د دې قرآن شریف کې چې دا ذکر راغلی دی چې یو دین نه بل دین د اسلام تراشي يهودیت نه نو شیخ زکریا رحمت الله علیه فرمایي د یو دین نه بل دین ته اوړېدل ډېر مشکل کار دی او د مشکل والی شیخ زکریا رحمت الله علیه فرمایي غټه نښه دا ده چې عالم به جاهل بشي عالم به وي هلکه په اهل کتابو کې یو سړی ښه مضبوط ملا دی خو چې اسلام ته لاړی نو هغه بیل دین دی دا بیل دین دی نو دلته به بیا دا صحیح ملا صاحب جاهلي طالب العلم به جوړېږي اوس به دی اسلام زده کوي څه به زده کوي اسلام نو غټه نکته پکې نه دا د تقریر بخاري کې دا راغلی راځه اوس متفق علیه وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ما تامر شوی دے ان اقاتل الناس چی اجنگی گم د خلق سرا حتی تردی پوری یشحدو چی دی گوایو کی یشحدو لسا صیغہ دا یشحدو یشحدانی نغنون چشو حتی نصب ورکی نو نصب دادے چنونی عرابی بغور دے خاخا وس خبر ٹک شوا حتی تردی پونی یشحدو چی دے گوایو کی اند دے خبری چی لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاة قائم کی مانزل لرا ویؤتو الزکاة اور کی زکاة لرا فاذا فعلو کلچو کی ذالک داکر عصمودی بمحفوظ کی منی زمانہ دماءهم وین خپلی و اموالهم مالون خپل الا بحق الاسلام مگر په حق اسلام کې اسلام ته کم دی کې حق د ویني غواړي قصاص کی او حدود کی کنه ها وحسابهم على الله حساب بچاره مولا صاحبہ فالله رب العزت باندې دی حدیث مبارک تا وګورئ بیا ما ته امر شوه دی ان اقاتل الناس حتى يشهدوا اللہ الہ الا اللہ یا چی دے نو جنگ دے یا ایمان دے کہ ایمان راوڑی خطا خاکا نہ راوڑی نمتاول حاشی تبا خیجم جنگ بکو نمتاول حاشی تبا خیجم جنگ بکو نا صحیح دا علکا واڑوی سورت توبہ سورت توبہ کی واڑوی آیات نمبر 29 درزید آیا قاریانو تا ما ته داسې حافظ پکاري چې ته دا نمبر آیات وایې پې ورشي حفظ یې کړی خو لکه داسې پته ودندی چې دا څو نمبر آیات دی تاسو د چا له ورځي 29 نمبر آیات قاتل الذین لا یؤمنون اوس وایه کنه حتی یعطوا الجزیة حتی یعطی الجزیتا و 29 نمبر آیات کے دارال چی جنگ و سکوا کوا آن تر دے چی جزیہ در کی یا ایمان دے کہ ایمان رانوڑو نو جزیہ دا کہ جزیہ نمان لنو بید متول حاشی ترست و خیجا نو آیات یو رنگی داغین پہم رازی و حدیث مبارکنا بل شانتا پہم رازی دا بوسکو فکر دے را دے مولا صاحبہ خا نو دی کی مولا صاحبہ دا دغا دے دا آیات مبارک دے سورت توبی دا اخیری زمانی سورت دے یو رے دا دا چی دی آیات سر دا حدیث منسوخ شوید چی یا ایمان دے یا جنگ دے دا منسوخ شوید فمانس کی جزیہ ہمشتا فمانس کی جزیہ ہمشتا بس حدیث منسوخ شو دا دا نسخ والا ٹکے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دیر نخو خی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی محملی جدا جدا دے منسوخ پکے نشتا آیات دا چا پا حق لدے محمل پیدا کا حدیث دا چا پا حق لدے
محمل پیدا کا نو وی آیات په بارات د کفارو او د اهل کتابو د دې دوانو په حق لبانې راغلی دی. اهل کتابو په باب لدی آیات. اهل کتابو سره زمونږ دا طریقه ده چې اول ورته وایي ایمان راوړئ په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، چې هغه نه راوړي بیا ورته وایي شابه کوي جزیه ادا کوئ. نو لګیا دي جزیې بیا ادا کولی، چې جزیه څوک نه ادا کوي بیا د هغوی سره جنګ دی په اهل کتابو کې. او دا حدیث مبارک راغلی دی په باب د مشرکانو کې. د عرب مشرکانو باندې جزیه نشته، بس د هغوی څه زموږ لنډې خبرې دي، یا ایمان او یا جهاد. ٹھیک ہے دیراج. دا حدیث مبارک په چا باندې ور محمول شو؟ په مشرکانو د عربو باندې. او آیات مبارک د هغوی محمل اهل کتاب شو. نو بس خبره څه شوله مولا صاحبه؟ جوړه شوله. بیا په دې پسې ته ریسرچ او تحقیق کوه که نو دا د شاه ولی الله رحمت الله علیه دا خبره به ته ښایسته کاره شي. ولې ته نسایي واړه راوړې دی دا دویم جلد 160 نمبر په هغې کې دا حدیث مبارک داسې راغلی دی. دا د ابن عمر والا روایت، امرتو ان اقاتل المشرکین، ما ته امر شوی دی چې قتال وکم د مشرکانو سره حتی یشهدوا ان لا اله الا الله. نو آیات دا حدیث مبارک چې کوم دی د الناس په ځای باندې پکې هلته څه راغلي دي ملا صاحبه؟ مشرکان دغه شوي دي، دا راغلي دي. دا تطبیق چې کوم دی روضة الناظر و جنة المناظر د علامه ابن قدامه کتاب دی، لومبی جلد 145 کې هغه هم دا تطبیق کړی دی. هغه هم دقه ویلي دي اکابرینو سلفو کې دی، مخکې تیر شوی دی چې دا آیات په باب د اهل کتابو محمل یې هغه شو. حدیث مبارک د دې محمل چې دی مشرکان د عربو دي. خبره برابر شو. اوس د دې حدیث مبارک د بل یو آیات سره په ظاهر کې ټکراو دی. حدیث مبارک څه وایي؟ د دقې مشرکانو په باره کې امرتو ان اقاتل الناس حتی یشهدوا که چې ایمان یې نه وي راوړی که نه په هېڅ رانه نور ځان نشي خلاصولی. او قرآن شریف کې نه راغلي دي وان جنحوا للسلم فاجنح لها، که سولې ته دیو تیار شي تم ورته سولې ته څه شه تیار شي. او دلته وایي چې سوله موله په منځ کې نه ځایږي، یا ایمان دی یا جهاد دی، به دا دوه خبرې دي. نو علامه طیبي وایي حدیث دا د دې محمل اوله زمانه ده او دا صلح بې وروسته راغلې ده. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى والدليل على أن آية الجزية وصلح نزلتا بعد آیت القتال. فتح الباری کی ویل بجل 77 کی چې دا صلح والا آیات دا د قتال د آیاتونو نا او د قتال د احادیثو نه وروسته راغلی. نو ګوره مشرکانو سرم دا قانون شو چې یا به ایمان راوړي یا جهاد دی، دا دوه خبرې دي. خو که سوله کوي په منځ کې او سوله د دغې زمانې امیر دا په دې کې پیدا وګڼله نو روا ده چې سوله وکړي، واجب نه ده، روا ده چې سوله وکړي. که د اسلام پیدې پکې لیدله نو سوله سره مولا صاحبه ناروا ده. لکه د رسول الله وسلم دین په ترقۍ کې روانو نو اهل مکه سره سوله د پیدې وه. ولې چې څونه یو شپږ میاشتې تېرېږي مثال په طور باندې مسلمانانو تعداد به یو په دوه شوی وي، یو په دوه به شوي، ځکه سلسله دغه ولا روانه وه. نو چې سوله دغه ټیم کې ډېره اهم وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صلح وفرمایله. نو دا د دې حدیث مبارک دا دغه شو. الناس هلکه دې خلکو ته ناس ولي وایي؟ وی دا ناس تی نسیان نده، خبره تی زر ایریگی را ایریگی. اول الناس اول ناس،
یا دا دی چې دا نسیان د انس نه ماخوذ دی. انس مینې او محبت ته ویلی کېږي. یو نسان به له بل نسان سره څه کوي ملا صاحبه؟ مینه او محبت کوي. دریم دا دی چې دا ناس د نوس نه ماخوذ دی. نوس ویلی کېږي سیبا ظهور ته، ښکاروالی ته. نو انسانانو ته ناس وی ځکه ښکاره باره دي، تیم ویني او ماماګان هم ویني. او ماماګان هغې ته جن ویلی کېږي. جن په معنا کې پټوالی پروت دی، ځکه چې هغې یو خپل مابین کې یو بل ویني خو لیکن ما ورته نه وینو جن. او بعضې وایي چې دا ناس په معنا کې سوروالی پروت دی. ناس ته ناس ولې وایي؟ نو دا معنی د سواره. نو دا د پلار په ملا کې سواره، بیا د مور په خېټه کې، بیا چې پیدا شي د خلکو په غیږ او په وږو کې، بیا چې لږ ورخوا شي په رکوټو سیکلو کې، بیا پسې داسې ځا په نسکوټرو کې، او بیا په ټیټرو او صاحب علیه رحمته په ډاټسنو کې، آن تر دې چې په جاز باندې وي هم دغه شي دا والوسي سواری. چې کله مړه شي سور قبر ته لاړ شي. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. او بیا چې کله دغه کېږي د قبر نه راپاڅېږي هم، نو سواره میدان حشر ته لاړ شي. داسې خلک هم پکې شته دی. سواره میدان حشر ته لاړ شي. خلاصه د خبرې دا ده د دې ټولې زندګي د سورو سره د ځمکه ورته ناس ویلی کېږي. د دې ناس دا څلور خبرې اترې دي صاحب تفسیر الفتوحات الالهیه ذکر کړي. قائم کې مانځه لره ویقیم الصلاة. چې مونځ یې نه قایم کړی نو بیا وهو که نه. هلکه د مانځه حکم څه دی؟ یو خو مولي صاحبه استحلالا تارک د صلات دی، او یو تکاسلا د ناراسته ورځې نه تارک الصلات دی. نو استحلالا تارک الصلات چې دا منځ ترک حلال ګڼي بے اتفاق العلماء دا کافر دی. المغنی د ابن قدامه 2 جلد 156. او چې په ناراسته د وجې نه مونځ نه کوي تکاسلا، په دې کې څلور مذهب دي. احمد بن حنبل او عبدالله ابن مبارک هغه فرمایي چې دا سړی مرتد دی. تکاسلا ته مرتد ویلی دی، بس ختم دی، مباح الدم دی، دا دی قتل شي. امام شافعي صاحب و امام مالک صاحب دیو فرمایي چې او تکاسلا بالمازه دا دی قتل شي، خدا د جزا د کافر نه دی. احمد بن حنبل ته کافر ویلی او دیو ته کافر نه وایي. المجموع شرح د مهذب 3 جلد 14 صفحه کې. المغنی د ابن قدامه 11 جلد 376 صفحه کې. نو د دې وجې نه د دې دواړو بزرګانو مناظره هم طبقات الشافعیة الکبرا نقل کړې ده. احمد بن حنبل د شافعي صاحب شاګرد دی. نو یو ورځ یې ته ویل یا لکه تا ویلې چې څوک د ناراسته ورځې نه مونځ نه کوي دا کافر دی. ویل او جي کافر دی. ها ویل کافر دی، په څه به مسلمانېږي؟ دا کلمه دې ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. شافعي صاحب وایي زه خو درنه تپوس د هغه سړي کوم چې تسبیح اړوي کلمه م وایي او مونځ نه کوي، نه به بیا په څه مسلمانېږي؟ ویل یره جي ویل مونږ دې شروع کړي نو مسلمان بشي. هغه وایي د کافر عمل خو قبول نه دي. فسکت احمدو شاګرد یې څه که ملا صاحب چپ. دریم مذهب پکې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام مزنی دی. هغې فرمایي نه مرتد دی او نه قتل پکار دی. قتل بیا نه کې. حکم یې دا دی چې بل یسجنو جیل ته دې واچولی شي، ویضربو ضربا وجیغا دردمند سزا دې ورته ورکړی شي. په نورلیزا کې وایي حتی یسیل منه الدم چې وینه ترې راوځي. او جیل کې چې واچې حتی یتوبه او یموته، یا به توبهګار شي یا به په دغه جیل کې ولې مرګ راشي.
دارې د چا ده؟ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه. خو دا جیل ته اچول او دوی لره وهل کول دا د سرکار دغه دی، داسې نه چې څوک مونږ نه کوي تاسو سره پسې دغه راخیستی دا هغه دوه سیرې دی پسې راخیستی چې سر وله وام ښه کوي ګزاره. څلورم مذهب په دې کې د ابن حزم دی. هغه وایي ابن حزم د ظواهرو نه دی غیر مقلد. هغه وایي چې سیبه ترک د صلات یو منکر کار دی نو دله د 10 کروړې ورکړی شي. که راتلونکی مونږ دی بیا وکړو خو خطه که نه په دغه بل مانده کې دی وله بیا 10 کروړې په هغې ورکړی شي. که مونږ دی وکړو خو ډېره ښه ده که نه وه راتلونکي بل مونږ ته قضا شو نو په هغې باندې هم دی ورته 10 کروړې مسلسل به دته دا سزا دا به ورته جاري وي. المحلا د ابن حزم دویم جل 300 دغه دا دویم جل 235 صفحه ده او بل دریم جل 164 صفحه په هغې کې دا خبره ذکر کړې. نو دی وی دونه به وی امام صاحب وی چې اسی عام وال به وله ورکې او صاحب علیه رحمت شافعي صاحب وی قتل یې کا او احمد بن حنبل وی قتل یې کا. ته دې حدیث مبارک باندې نظر واچو چې د چا مسلک په دې باندې ښه جوړ دی. امرتو ما ته امر شوی دی ان اقاتل الناس حتی تر دې پورې یقیموا الصلاة چې قایم کې مانځه لره. یقیمون دی که نه حتی د لاندې رالی یقیموا الصلاة. شافعي صاحب وایي دا زموږ صراحتا دلیل دی د الله نبی فرمایي ان اقاتله او امام صاحب قتل نه مني. که دې رالی اوس اوس څه کوي نو امام صاحب رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې دا حدیث ما دلیل دی او ستاسو دلیل نه دی. یو اقاتله دی یو اقتله دی. دې کې ډېر لوی فرق دی. اقاتله جنګ کولو ته وایي او اقتله قتلولو ته ویلی کېږي. امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي. امام صاحب رحمت الله علیه فرمایلی دی اقاتل الناس. الناس راغلی دی چې یو کلی من حیث الکلی هغه مونځ پرېږدي نو هغې سره د وقت باچا له پکار دي چې اعلاني جهاد ورته وکړي اعلاني جنګ ورسره وکړي. امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي لا مونځ خو یو طرف تکا زه پکې دونه کلکې ما که اذان د یو کلي خلکو پرېښوستو به ورته حکومت جواب راولېږي چې شروع یې کوي که شروع یې نه کړي اعلاني جنګ به د هغې په خلاف باندې وشي. اقاتله خو په کار ته وسه او اقاتله اقتله خو نه دی راغلی. امام صاحب رحمت الله علیه دا فرمایي. او په خپله باندې امام بیهقي رحمه الله تعالی د دې حق خبرې ګویا نه دی. لیس القتال من القتل بسبیل. قتال نه قتل نه دی مراد. قتال بیل شی دی جنگ او قتل بیل شی دی. قد یجوز ان یحل قتال المسلم ولا یحل قتله. دا روا ده چې قتال د مسلمان سره ټیک وي خو قتل یې ټیک نه وي. سنن کبرا د بیهقي اتم جل 188 کې او دای د دې حدیث مبارک د لاندې ویلي دي فإن ابا فليقاتله. فإن ابا ترجمه او توکا فإن ابا د څه شي نه د چی نه پینه شومه د مون نه انکار وکړه نه یو سړی ستا مخې ته تېرېږي نو ته څوکه اشاره ورکړه چې مړه سبحان الله ورته وایي چې مړه مانځه باندې ولاړ. فإن ابا که بیا هم را روان ستا مخې ته تېرېدو په تا یې خشوع قطع کوله فلیقاتله. نو دا معنا نه ده چې د بړې نه پسې تمانچه راواله په تندي وله یو سوک وله ورکه. څه وله ورکه ملا صاحب یو سوک نیم وله ورکه. نو دا سوک وهلم قتال دی. ځکه قتال د دې دپاره مراتب دي ادنا او اعلا او د ادنا او د اعلا په منځ کې مراتب بې شمېره مراتب دي. د ټولو نه ادنا دغه د قتال دا ده چې یو سوک وله ورکه یو سوک ورله ورکه هغه هم په ورو. ځکه نن سبا د خلکو زړونه ختم شوي څوک د ځانه خبر نه اینا هغې
ختم وي زړه بیماری او ختم یو سک دی ورکو نو خیراړي د یو گزار سا لاړې په وکزهو موسی فقضا علیه. نو ګوره صرف دغه لک شانته قتال دي ته ویل کېږي. قرآن شریف کې راغلي دي قاتل التي تبغي چې دوو کسانو جګړه ده او دا یو بغاوت کوي نو دې سره قتال وکړي نو دا خو نه چې مړی کوي نو د وجلو دغه حکم خو دغه نه دی هغه قتل نه دی کړی نو ولې وجنی صرف قتال ورسره دغه دا مراد دی. امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي که چرته د دې او قاتلانه قتل مراد کې بیا به ورته تاسو غاړه کې نه دی. ولی وی دی یقیم الصلاة پسی رست بل ټکی اثر راغلی ویؤتو الزکات نو ای شوافغو حنابلو که څوک زکات نه ورکوي د ناراست ورځې نه نو د هغه وجل روا دي وی نه دي روا نو ناشنا کار دی چې معطوف په حکم د معطوف نه لیکي وي یقیم الصلاة باندې وجنه یو په یؤتو الزکات باندې نه وجنه دا ولی زیزی وی ابازول برازی ام دقا خبر با علی چی دا او قاتل راغلی دی اقتول خونه دی راغلی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ پا حدیثو بانے دیر کلی عمل کی مناسب ایک دا چا قومخی تزودا منزونا وغیرہ پکراش تاستا خپل دا خبر واضح شي چی امام اعظم ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ سونا زبردست دا غلی خدا چی چوک دا کم مسلک والوی نو هغه دا کاغه کې کم عیب یې هغه په بل باندې ورانوي ای په بل باندې بدعتي خلک هغه چاته وي چې په خپل بدعتي چې دا راځي اکثر داسي اکثرین داسي لکه مثال په تور باندې هغه ومنګ ته اصحاب الری وي د قیاس والا او په خپل باندې شوافع ځان ته اهلی حدیث وي اهلی حدیث چې په دې حدیثو کتابونو کې ذکر شي مراد نه شوافع وي وي موږ د حدیثو والی نو ما د دیو قیاسونو خپل قیاسونو ته حساب جنگولې دی زمنګ د قیاسونو نه د دیو قیاسونو د ډبل نمسی وادي. امام صاحب رحمت الله علیه مسلک دا دی چې کوم ځای کې علت تام وي الا به موږ دا مسله په بل باندې قیاسو او د شافعي صاحب رحمت الله علیه مذهب دا دی که علت تام دی قیاس روا دی او که علت قاصره دی هم قیاس روا دی. نو قیاس دا غیر شو که زمنګ دی نو بیا ولی منگ اصحاب الریوی وغی اهلی حدیث تی ایکا دینا علی نو رازا نو ویؤتو الزکاة سر و بیسکی متفقن علیه الا ان مسلم لم يذكر الا بحق الاسلام تکے مسلم شریف کے نشتہ دے نور متفقن علیه دے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ انه قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا سوچی منزیو کو صلاتنا سوچی منزیو کو صلاتنا منزمنگا انچ من کم منز کو اغا منزم وکو یا منصوب دے بنزع الخافظ من صلی کسولاتنا پشانت زمنگ دا مانزو واستقبل قبلتنا او دارنگی مخی کزمنگ قبلیتا رد شو پچا یهود و نصواراو ځکه چې صلات خو هغه هم کوي په استقبال زمونږ د قبلې نه کوي فکر دلاله ولی یهود بیت المقدس ته مخ کوي او دا نصارا چې د مناره شرقیه ته دغه کوي دا مخ کوي کوم ځکه چې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی هغه دیو دغه کړی دی. دا یاد ساتئ مولوي صاحبانو په دا دواړه خلق دا دواړه یهود او نصارا دواړه په باب د قبلې کې بدعتین دي. یو تم الله دغه قبله نه خو د چې تاسو دا قبله دی د خپل ځان نه انتخاب د چا کړی دی مولا صاحب نه قبلو کړی دی. الکاشف رمبیجل 130 واکلا او اخری ذبیحتنا زمنګ الالا زمنګ د لاس شیزو علال شوی خوري فذلک المسلم الذي اغذ له ذمه الله یغد پار ذمہواری د الله دا ذمہواری د رسول الله دا فلا تخبر الله تاسم ما توي الله پاک لره پی ذمتی په ذمہ دا کې ان د خدای چې د چا سره د ذمہواری غحد دی اغه غحد مماتوي که تاسو هغه ماتوي الله به تاسو بیا مات کړي. د الله په ذمان کې څوک راغلی بدرا مسلمان د الله په ذمان کې دی. یو حدیث مبارک لري چې څوک د سار منځو کې د الله په ذمان کې دی. وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال دا فرمایا تارا لعربی یو باندې چې النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تا دا باندې چې څوک دی لکه
بعضی وایي چې دا سعد بن الاخرم دی، طبراني نقل کړی، نوم یې ولې دا راوړی دی سعد بن الاخرم، خو دا راجح قول نه دی. ولې؟ ځکه امام ذهبي وایي چې د دو صحابیت مختلف فیها دی د سعد بن الاخرم، څوک وایي صحابي دی څوک وایي نه دی. نو چې پیغمبر علیه السلام له څوک راغلی خو بېشکه صحابي، او بېشکه دا اعرابي بېشکه صحابي او سعد بن اخرم په صحابیت کې اختلاف دی. نو د دې وجه نه حافظ ابن حجر فرمایي چې دا بل یو سړی دی د قیس قبیلې دی، ابن المنتفق ورته وایي، او د خپل نوم دی لقیط بن صبوره. نو دا اعرابي څوک دی؟ لقیط بن صبوره، فتح الباری کې وایي. فقال دا په فتح الباری کې په دریم جلد 263 کې راغلی دی. کله نا کله د دې حدیث د لاندې ورته فتح الباری ګوري، هلکه دې کې خو نه دی وایي چې لقیط بن صبوره. دا یو روایت په بخاري کې څو ځایه راغلی، امام بخاري ته هر ځای کې بیله بیله مسله دغه کوي دا راوباسي. فکر دی دا 2 کاله خو موږ په عام طرز باندې ویلې دی، د دې 2 کلونو مخکې موږ په یو بل طرز باندې بخاري ویلې دی. هغې طرز دا و چې امام بخاري دلته حدیث راوړی دی، نو نورې کوم ځایونو کې راوړی دی، نو هغه ټول ځایونه به موږ راړول. دلته چې دا مسله راوي چې دلته دا هغې کې یو حدیث و، هغه 14 ځای امام بخاري راایستلي و، نو د یو ځای کې امام بخاري ته یو مسله راایستلې وه، په دویم ځای کې ته بله راایستلې وه، نو 14 واړه مسلې ورسره موږ واضح کړې، نو حدیث وویلی شو، نو بیا دوباره ویلو ته هم پکې ضرورت به نه راتله چې تکرار کې به راغلی. راځه فقال نو عرض یې وکړو دلني وښیه ماته دلالت راکړه ماته علی عمل په یو داسې عمل باندې چې زه کله وکړمه دغې عمل لره دخلت الجنة داخل شمه جنت ته. قال وفرمله رسول الله صلی الله علیه وسلم تعبد الله عبادت د الله کوه ولا تشرک به شیئا مه شریک کوه د الله سره هیڅ شی شیئا من الاشیاء وتقیم الصلاة قایم که مانځه لره المکتوبة فرض او ادا که زکات مفروضه لره روجې ونیسه د رمضان. قال نو اویل دی اعرابی والذی قسم می دی پا ذات بانی نفسی بیدیه چې روح زما په دستی قدرت داغه کې دی لا ازید علی هذا زیتواله بنکم په دی باندې شی اندیت شي ولا انقص او کمواله بمنکم منه د دینا بس مدق کارونه بکم نه زیت او نه کم. هلکه کموالی خو ښه نه دی، نو دا زیاتوالی خو ښه دی که نه. ولې نوافل پکار دي، سنن رواتب پکار دي، نفلي روجې پکار دي، نفلي صدقې پکار دي، صرف دا فرضي به کومه او بس نه خدا معلوم. نو ګوره دې کې مختلف توجیحات. یو توجیه پکې نه دا ده چې دلته مراد دا دی چې کمې به نه کوم، دا زیاتې اوسه اسې ذکر کړی دی. لکه قرآن شریف کې زموږ سره نظیر شته اذا جاء اجلهم کله چې نیټه راشي د دیو لا یستأخرون ساعة یو ساعت به نه وروسته کېږي ولا یستقدمون نه به یو ساعت مخکې کېږي. نو مخکې کېدل خو تیر شوي دي، دا مرګ به پرونی ورسته نه وړي، پرونی ورسته به نه وړي، پروسکلني کال ته به نه وړي. نو نه هغه خو نه وړي، دا خو بېشکه ده. اصل مسله دا ده چې لکه وروسته کېږي به سبا ته به نه وړي، سیکنډ به نه لیټ کېږي، دا معنی دی. خو دا بل څه تاکیدن ذکر شوی دی، تاکیدن ذکر شوی ذکر دی. لکه یو انسان وای چې دا موبایل لکه لک خشه دی موبایل کې یاره د 3000 نه زیات کم باندې نه کېږي، 3000 نه یو ټیډي کم او زیات دی باندې نه ورکوي. نو په زیات خو یې ورکوي، په کم یې نه ورکوي، خو دا زیات یې ورسره اسې ذکر کړو. دلته دا زیات مراد دا کم یې ورسره اسې ذکر کړو، که دا کم مراد دی، کم مراد دی زیات یې ورسره لکه خرڅوونکی چې وایي چې د 3000 نه په کم کېږي او نه په زیات، نو مراد یې دا کم دی چې په کم نه کېږي. که چا پسې 100 روپۍ زیاتې ورکولې معنا بیا نوره هم خشته شي. دویمه توجیه پکې نه دا ده چې لا ازید علی هذا شیئا ولا انقص منه ای فی السؤال، بس دا سوال می کافی دی، نور سوال کې زیادت او کموت نه کوما.
دریم توجیه دا دا چې لا ازیدو علی هذا شیئا ولا انقص فی التبلیغ. په تبلیغ کې به تبلیغ به دقه تبلیغ به کوم، خلکو ته به دقه ټکي رسول، نه زیات او نه کم. من تلقاء نفسی به پکې زیاتواله نه کوما. دا معنا. او بعض علماء کرام دا ویلي دي چې دواړه تی مرادي، نه به زیاتواله کوم نه به کمواله کوم. نو دا سنت او دا نوافل خود ته پات شوی دی د دغه نه مستثنا دي. دا یو ځان لا مبحث ته مولوی صاحب رابش چې الله پاک جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم له دای اختیار ورکړی کنا چې چاته په اعمالو کې زیادت راولي، چاته په اعمالو کې کمی راولي. دا اختیار ورکړی، دا روز کار روان دي. تحقیقا ملته ویم بلا مثالونه او نظایر به لته درکم. نو علامه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي چې دا سړی د نور عبادتونو نه مستثنا دی. لکه خزیمه رضی الله تعالی عنہ دا هغه ځان له شهادت په یو کس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم معتبر ګرځولې دی. که هغه څه دوی ملګری نه بس دا یو په ځای د دوو باندې کار کوي. څوک؟ خزیمه رضی الله تعالی عنہ. او د دې نور نظایر هم په ابو داود شریف کې او په کتاب الحیل د بخاری شریف کې راغلی دی. کتاب الحیل کې بل راشي چې دی باندې چې رسول الله مبارک ته یو خبره وکړه، دا هغه خبرې نه د دې توجید تایید معلومیږي. هغه دا دی وی والذي اکرمک، قسم په هغه ذات چې تا ته عزت درکړی په کل کائنات، لا اتطوع شیئا، ات قسم تطوع بنو نوافل سبکار نساتم، ولا انقص مما فرض الله علی شیئا، چې دا کم سره باندې فرض دی کې به یو شیم نه کوم. نو دا غینه دا مسله معلومه شوله چې ګوره د دا ازید او نقص دوانه په حقیقت باندې بنا دي. کم یو د بل داسې نه چې یو مراد بل تاکید دی، نه دوانه مراد دي. دوانه دا مراد دي. ابتدایي دور نبی اسلام به سختی نه کول. خدا توجیه چې دا علامه باجی وای الا بی وی من منو. علامه باجی مالکی وای چې دا د خصوصیت شي، بل سړی دا کار نشي کولی. خصوصیت باندې کشي وی به منګه تقابل قبول چې دا پیغمبر اسلام چاته خصوصیت ورکړي نو دا ټیک شولا. ګینه بل سړی ک نوافل تطوع فرید سنت نو داغه بدا حکم نه ولی زکا چې څوک ترک د سنت مواظبه وکي نو ردت شهادته، دې مردود الشهادت ته. چې سنت نه کوي دې مردود الشهادت ته. الجامع فی طلب العلم الشریف کې دا راغلی دي. او مجموعه الفتاوی کې ابن تیمیه سے وایي په دغه کې دا 22 جلد 147 کې چې څوک امیشت پر سنت نه کوي دا مردود الشهادت، دا مردود الشهادت ته. ٹھیک ده. غیر مقلدین حضرات هم دغه کوي دا ماخام هغه اختلافي دغه چې کوم دغه خامخا کوي او دا نور چې کوم عام سنت دي دا نه کوي. المنهاج کې امام نووي دا ویلي فکر دی. حافظ ابن حجر فرمایي چې څوک سنت نه کوي امیشتن نو دا مذموم و ترد شهادته، دې مردود شهادت فتح الباری. او زمونږه عینیم په دغه کې ویلي دي صاحب علیه رحمت په شرح د بخاری کې. امام نووي رحمت الله علیه فرمایي المنهاج په 18 صفحه لومبي جلد کې وهذا مفلح بلا شک چې سړی سنت نه کوي اوم ټیک ده، کامیابی به دته دغه کېږي، دا میلاویږي لکه جنت به ورته ویلاویږي. و ان کان ترک سنن مواظبة مذموما وترد به الشهادت، ترک د سنت مذموم دی او دا سړی په مردود الشهادت ګرځي. خو دونه د چې عاصوي نه دی د غټې درجې نو دا نه ګیني چې جهنمي دی. جهنمي ورته څوک نشي ویلی،
خو مردود الشهادت ویل چې کم سړی ته دا صحابي نه یادو چې څوک ترک سنتو کوي هغه یادو ترک د چا کوي سنتو سنت خو خامخا کول پکار او حافظ ابن حجر دام دغه کړي دا ویل چې پاین ترکها تهاونا بها ورغبه عنها کان ذلك فسقا بيد اعلى درجه فسق دی سپک غنی څوک سنت او مجموعة الفتاوى په 30 جلد کې راغلي دي 127 صفحه کې وسئل عمن لا يواظب على السنن الرواتب هغه چاته پوسټ شوی دی چې هغه دا سنن رواتب دا سنت مؤکد نه کوي فاجاب من اصر على تركها دل ذلك على قله دينه دې په دین کې ډېر کمزور دی وردت شهادته في مذهب احمد والشافعي دا مردود شهادت ان ترك الرواتب مما يجرو عدالة العبد دا په عدالت باندې جرح ده عدالت باندې څه ده مولا صاحبہ جرح ده جرح دا کار نه دی پکار فلما ولا ارکلا چې دې سړی مخ مبارک واړولو قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغسو سره چې خوشالي دلرا ينظر الى رجل من اهل الجنه چې دې وګني یو سړی ته د جنتیانو نه فلينظر الى هذا بیا دې چاته وګوري عمدت دې وګوري وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائی قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تا فی اسلام کی یو وینا راکا دا راوی دا حدیث مبارک فرمائی سفیان دا اسم کنیا ابو عمرہ دا دا سقیب قبیلے سر تعلق ساتی طائب کی اوسیدو د سقیف وفد چې راغلی هغې سره دیم راغلی ایمان یې راوړی او په خلافت د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کې د طائف والی گورنر پاتې شوی او من المقلین دی دا مقلین هغه چاته وایي چې روایات ترېنه کم را نقل شي 15 مرویات د را نقل دي دام عظیم الشان منقبت دی لوی منقبت دی نو دا مبارک څه فرمایي دا وی ما عرض وکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلی وایا ما تا پا اسلام کی قولا یو دا سوینا یز سوال ونکم داغی پا حق لبانی احدن دا یو تن بعدک پستتانا وفی روایت پر روایت کی غیر دتانا قالو فرمان لت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اوایا آمنت باللہ ما ایمان را وڑے پا اللہ باندی ثم استقیم بے پدی بانی استقامت اختیار کا استقامت سے تویلے کی الامتصال لكل المامورات والاجتناب عن كل محظور ہر دنی کئی کار چکے ہری گناہ نزان بچ چاہتی دیتی استقامت ہوئی دا دا ذرو کرامتونو نہ بہتر دے ہاں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرمائے دویم تعریف ادا دے ہی سلوک طریق المستقیم من غیر تعویج عنہ یمنتن و یسرتن پسرات مستقیم بانے نیغ روانی نقی طرف تک گیگی نگر صاحب تسید مزل او دریم تعریفی مجاہد کرے دے چی دا تر د مرگ پوری د شرک نہ بچاو دی سلورم شہادت دا اللہ الہ الا اللہ دے تفسیر الکشف والبیان دا مخکرین اقوال تفسیر ابن جریر و معالم التنزیل لغستی صحابہ کرامونا ابو بکر صدیق تا پوستو کو چی استقامت سدے صحابہ کرامو دا اویلی چی دا استقامت دا دے چی لم یزنبو دیو بالکل گناہ نہیں کری ابو بکر سے او فرمائل نا گناہ خدا چاہ نکیگی دا الذین لم یرجعوا الى عبادت الاوثان ولم يلتفتوا الى اله غیر دا اللہ نہ غیر بل چاہتا التفات نہیں کرے اور بتان عبادت ہی نہیں کرے دیتے ہوئے کی استقامت دا دی آیات دلان ویلی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تفسیر جامع البیان کے مراغلی دی سلی رشتم جز 143 صفحان او الوسیط واحدی الوسیط
د واحدي د درې تفسیرونه الوجیز د واحدي، الوسیط د واحدي، البسیط د واحدي. څلورم جلد 33 صفحه ده. عمر رضی الله تعالی عنہ بعد استقامت په باب له فرمایلی استقاموا ولم يروغ روغان الصغالب، د ګیدړانو په شان تا خو دې خو منډې نه وای. تفسیر تبری او تفسیر ماوردی وایي چې د دینه اداء الفرائض مراد د استقامت دا ده. عثمان رضی الله عنه فرمایي چې د دینه اخلاص العمل پکار دی. او تفسیر ثعلبی وایي چې د دینه لزوم د سنت د رسول الله مراد دی. او دارنګ سفیان ثوری فرمایي عملو علی وفق ما قالو، چې څه خبرې کوي هغه سی وینا هغه سی عملم به وي، دې ته استقامت وایي. او دارنگ فیبام زہدو فی الدنیا ورغبو فی الاخرہ، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ دی استقامت دا مانا کئی. تفسیر النکت والعیون ران رغستے تھی. تفسیر قرطبی ناشنا مانا کئی وی ایکونو فی الجلوتی کما یکونونا فی الخلوتی. ایکو دا خلق سره داسې وي لکه چې ځان لوي، او ځان له داسې وي لکه چې خلقو سره. دا نه چې د خلقو په مخ کې د زمانې بزرګ د ځان نه ساس کړی دی او بیا چې ځان لشي نو بیا کار خراب دی. مولا بل ته مسلې کوي په خپله پې عملې کوي، دا قبیلې نه نه دا قبیلې نه را هلکه وایي ما وله مهلت ورکړو ریسه ما دومره قریقه خلعن اهلی چې دا پړی وباسي او لږ شانته دمه شي. نو ناڅاپه پې ور داخل شو په غفلت باندې، فکر دی فوجدته مصافنا لتلمیذ علی خبز سمیز، د سپینو وړو ډوډۍ ورته پرته وه مزېداره، او وقبالتهما خابیة نبیز، ته ورته یو چاټۍ د شراب هم پرته وه او ډېر کارونه وو. ما ورته په قلت یا حاذا، ای سړیه دا دغه خبرې باطني دي او هغه د خبرې ظاهري و خلک دلته جوړول. فزفر زفرة القیس وکاد تمید من الغیث. فکر دی نو داسې طریقه باندې حسن بصری رحمت الله علیه د استقامت دا دغه کړی دی. استقامت څه ته ویل کېږي؟ وایي الاستقامت بین لائین، د دوو لامونو په منځ کې استقامت راغلی دی. مثل ته ګوره کم کم دی، لا تطغوا ولا ترکنوا، لا تطغوا ولا ترکنوا. نه به په خپله ظلم کې نه به د ظالمانو رکن جوړېږي، ملګرتیا به د نیکانو سره وي. لا تطغوا ولا ترکنوا. د ما سوى الله نه اعراض نکتلون. امام غزالی رحمت الله علیه فرمای الاستقامت اصعب کالمرور علی جسر جهنم. وی په دنیا کې یو سخت کار دی چې استقامت ته، یو په آخرت کې سخت کار دی چې په پل صراط پورې وتل دي. بس هغه د آخرت سخت کار دی او دا د دنیا سخت کار دی. وی د دنیا په دې سخت کار کې چې څوک کامیاب شو، د آخرت په سخت کار کې به هغه هم کامیاب شي. فإن كل واحد منهما دق من الشعر وحد من السكين. وی دلته استقامت دقه سي دی او هلته چې دی پل صراط چې د یخته نه نری دی او د تورې نه تیره دی. د استقامت 5 ارکان دي ورو. یو صلاح ده چې سړی خپل ځان اصلاح ولټوي، بل اتباع د سنتو، بل وستیه د درمیانه روي کول، هر څه کې اخلاق، هر یو خبره کې حسن الخلق، او 5 رکن جلیس الصالح دی، د صالحانو سره ناست. دا د استقامت د پاره شو مولا صاحبه ارکان شو. رواه مسلم. وعن طلحه رضی الله تعالی عنہ، طلحه د اسم کنیه د ابو محمد، دا د 10 مبشرون دی او دید آغا اتو کسانو کې دی چې چا اول اسلام قبول کړی دی، دې ته سابقین وي. او دی آغا 5 کسانو کې یو کس دی چې د ابوبکر صدیق په لاس باندې ایمان راوړی دی. او دا په هغه 6 کې یو نفر دی چې عمر فاروق ورته امر شورا کړی. څو کسانو هغه 6 کسانو. نو 10 مبشره خو لستی 6 ته ولې حواله کولو. نو په شرقایت کې مې په دې تاسو ته مبحث چیړلی و، شرحه کې به ته راشي.
ان شاء الله. او دا ګوره هغه شخصیت ته چې په احد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غشي تنبولي. پیغمبر اسلام د کفارو په منځ کې گیر شوی و، نو دا طلحه رضی الله عنه ابو محمد د بدا کار کول سه بچ د کم طرفه بغشه راتلو اقا طرف ته بده راتاو شنو دی به پی ولګیدون رسول الله بچ. پینځه او یو روایت کې اتیا خوشا غشي وی دون زو په دی غشو ولګیدم حتی عقرت فی ذکری په اندامي مخصوصا ولګیدم. داسې قرباني ورکړه. نو چې کله هغه میدانی جهاد د غشو سر ته ورسېدو نو ابو بکر رضی الله عنه فرمایل حاز اليوم كله لطلحه، نننۍ ورځ خو بس صرف طلحه وګټل. داسې قرباني ورکړه چې حیران شو. اشنا شخصیت ګوره دا ځان ډېر خوږ دی او ځان یې په اتیاو غشو باندې ځان ایشتل دا ډېر ګران کار دی او رسول الله بچول. دا الله پاک دې د دیو په برکت منګ او تاسو ته کامل ایمان تقوا کامل علم مع عمل نصیب کړي او دومره سخي و چې سړی حیران شي د سخاوت. ځکه چې سړی په سخاوت کې نوم وګټي دته به چا طلحة الخیر ویلي، چا به ورته طلحة الفیاض ویلي، چا به ورته طلحة الجواد ویلي. سخت سخاوتي او طلحه رضی الله تعالی عنہ وی که په سخاوت سره مال کمیدلې نو باید چې د مال او دولت نه مزه وی ما امیش دا اراده و چې د خپل مال ختم کوم، ما به ختمولو هغه به زیاتېدلو، ما به ختمولو هغه به زیاتېدلو. نو غراوی وی چې دې کله وفات شو نو 10 لاکه درهم او 2 لاکه دیناره او 3 اوخانو بار د سونې د سرو زرو دا دنه پاتې شو، د دین علاوه نور چیزونه وایي په ختمولو مخ لیکن ختمېدلو. انفق ينفق. اتدش احادیث مبارکه دنا را نقل لی. قال له فرمای جاء رجل علی او سړی دا زمان بن ثعلبه الاستذکار کې ابن عبد البر د نوم ذکر کړی دی. الى رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل نجد نام سائر الراسی ببرسری سر مبارکی گڑ وڑ سائر الرأس نسمعو منگ باوری دل دوی صوتی بنگار دا آواز دا یو سره دا ځان سره لګي او سوای پیږي پدنه چې دې سوای ولا نبقو منگ پینې پیدلو ما یقولو چې دې سوای دکه دا ځان سپورورو لګیو نه یا خو ځان سره دا سوالی زکولو یا نور څه دا ځان سره ویل روان حتی تر دې پورې دنا چې نږدې شو من رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام تنا څه په تپوس کولان الاسلام پاکلا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم 5 صلوات من دنا في اليوم والليلة فيو شواروث کی فقال هل علي غيرهن ايشتري پما بانی غيرهن غیر دینا فقال لا الا ان تطوع مگر کته نپل وکي نپل کې خوستا خد نپل نه کې نور در باندې نشت الا ان تطوع لكن ان تطوع کنپل کې نو به خبر یا لكن ان تطوع ک په نپل کې شروع او کې په دې شروع سره په پتا باندې دا نپل هم لازم وګرځي. قرآن شریف کی راغلی دی امام اعظم د دین استدلال نیولې ولا تبتلوا اعمالکم چې عمل د شروع کو به نه باطل دا غي سر تر رسول فرض شو کمات د کنو دا غي په دې باندې به قضایی دا کې دا راوړي مولا صاحب پکې دراله د دې وجنه صاحب علیه رحمت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان توای وای تاسو وس دوانا کو جشیخ اقضیا مکانه به دې په دې باندې قضا راوړي. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو جب ما تکللا فامرها بالقضاء رسول اللہ مبارک و تا امر د قضاء کو نامانا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام شهر رمضان او روجی دی دمیاش د رمضان مخی رمضان و شهر رمضان موالک ریدا دا چې رمضان په غیر د شهر نه څوک وایي رمضان دا مکروه دی. شهر به وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن په غیر د شهر نه رمضان دا مکروه دی. او د دې څه په دې باندې یو دلیل دی یو حدیث مبارک دی په سند ضعیفه باندې را نقل دی
هغه دا دی لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء الله عز وجل، دا د خدای په نومونو کې یو نوم دی. ولكن قولوا شهر رمضان، تاسو شهر رمضان ویستی. الکامل د ابن عدی ومجل او 350 کې دا حدیث راغلی دی. خدا حدیث مناسب ضعیف دی، راوین پکې ضعیف دی. اکثرین شوافع ریدادا چې د میاشتې ته رمضان ویلو کې دوج احتمال دی. یو دا دی چې قرینه وی چې د رمضان نه میاشت رمضان مراد د نبی رمضان ویلی شي بدون شهرن، او که قرینه کم ځای کې نه وه نو بیا رمضان بدون شهرن ویل دا مکروه دی. او زمونږ د حنافو مذهب دا دی چې مطلقاً دې ته رمضان ویل دا جایز دی، هر ټیم کې ورته رمضان ویل دا جایز دی. امام بخاری او امام نسائی په جواز باندې ډیر دلایل راوړي. امام بخاری په دې باب لګولی دی، باب دی په بیان دی کې هل یقال لشهر رمضان رمضان، باب په بیان دی کې چې شهر رمضان ته رمضان ویلی شي که نه شي. نو په هغې کې بیا د جواز مستقل روایات دا کړي دا راوړي دي چې ګوره نبي علیه السلام ورته ویلی دی، صحابه کرامو ورته ویلی دی. امام نسائی باب راوړی باب الرخصه فی ان یقال لشهر رمضان رمضان، لومبی جلد 300 صفحه باندې راغلی دي. او بدر الدین عینی په ښکلی باس کړی دی 10 جلد او 265 صفحه کې بیا ګورئ. رمضان را د رضا الهی نه ده، میم د محبت الهی نه، ضاد د زمان الهی نه، الف د الفت الهی نه، نون د نصرت الهی نه. رمضان د رمز نه دی، رمز سیزلو ته ویلی کېږي، دا ګناهونه سیزي. ترمذ الذنوب یعنی سیزی گناهونه. فقال انو ویلی دی زمان بن ثعلبہ هل علی غیره، فقالوا فرمان نبی اسلام لانا الا ان تطوع مگر کته نفلو کی. قال وذكر له رسول الله صلی الله علیه وسلم الزکات فقال هل علی غیرها قال لا الا ان تطوع مگر چې تسو کی نفلو کی. فادبر قال وإذا طلحه رضی الله تعالی عنہ فادبر الرجل نشاک لدی سلی وهو يقول ذویلی والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم افلح الرجل، کامیاب شو سړی ان صدقا ځکه چې رښتیا ویلي. یو قرائت کې ان صدقا او په بل کې ان صدقا، که رښتیا ویلي نو کامیاب شو، نو رښتیا خو ویلي دي نو کامیاب شو. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، پیژنئ د دوه اسم کنیې دي، ابن عباس او ابو العباس. ریاض الصالحین چې واړی وه عن ابي العباس عبدالله ابن عباس. فکر دی دغه څلورمه پنځمه پاڼه کې وګوره وعن ابي العباس. نو د دوه اسم کنیې دي، یو ابو العباس اسم کنیه ده او بل ابن عباس. ابن عباس ابو العباس. دا خبره می بار بار ولی واړوله، دا ټکې به زما ډېر وروسته انشاءالله په کار راځي. صرف تا ته پته ولګي چې داسې خلک هم ګوره شته چې د هغه دوه اسمې کنیې وي، ابن عباس او ابو العباس، لکه عبدالله بن عباس. قال نو دی فرمایي نه وفد عبدالقیس، وفد د عبدالقیس قبیل. دا ابن عباس صاحب چې دی د د مور د پلار خو عباس نوم دی، د مور نوم یې ام الفضل ده. ام الفضل ماما څه ده؟ لبابه بنت الحارث، لبابه بنت الحارث. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ترور دغه واده وه. نو دا وایي دی کله پیدا شوی دی؟ قبل الهجرت ب3 عام، د هجرت نه 3 کاله مخکې. ګوره هجرت چې ونه هغه ټیم کې ده د 3 کالو، او دا په اخره زمانه کې بیا ړوند شوی هم دی. څوک ړوند شي هغه له خدای جنت ورکوي. دا خو هسې هم جنت ګټلی، خو دا هم دغه دی. ړوند باز چېرته پکې رالی چې د ړوند قیادت څوک وکړي، څو قدم یې د ځان سره مخې ته روان کړي، لوی اجر پکې دی. 71 سال د عمر یو اویا، او په 88 کې چې دی د هجرۍ کې وفات شوی دی. نو وفد د عبدالقیس دا 2 پیرې راغلی دی. وفد دا تاریخ والا مورخین په دې کې دغه کړی دي. څوک وایي چې دا په 8مه هجرۍ کې راغلی دي، یو ریدا د 8مه کې راغلی دي. ابن القیم صاحب وایي دا په 9مه هجرۍ کې راغلی دي. ابن حبان
او ابن الاسیر وی په 10 هجری کې دا راغلی دي البدایه والنهایه السیرة الحلبیه دویم جلد 222 نو راجح دا چې دا 2 پیری راغلي یو پیر چې دا رال 14 کسان یو پیر چې رال نبی 40 کسان وفد عبد القیس او دا ولی راغلیو دا وفد ولی راغلیو د دې وجه دراتللو اسلام د منقذ ابن حبان رضی الله تعالی هغه تجارت د پاره مطلو راتلو ایمان راوړي نو التبه صفاتونه کول چې ناشنا شخصیت ته او چې چا په ایمان راوړي دی هغه ناشنا خلق دی د خلکو نظاریږي قرباني نو الته کسان تیار کړي و پدراله پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لرا او الرحیق المختوم 445 کې لیکلي دي الجارود بن العلام په دې یو پیر کې موجود چرال نو سبا کېږي راځه وپد عبد القیس رال نو لما اتو النبي الکل چې دی اورال رسول الله صلی الله علیه وسلم تا لما سیبوي سیبوي دا اعجب المآب دا ولی لك لما اعجب المآب دا وی دا چې په ماضی داخل شي نو په معنا د شرط وي چې په مضارع داخل وي نو په معنا د نفي وي نفي ان دقه حاله پورې لما یاکل الا تروسه خو نه دی خوړل لا تروسه خو نه دی خوړل دقه حاله پورې نفي پیدا کوي لما او چې کله په اسم یا په حرف داخل شي به په معنا د الا استثناء سره ان كل نفس لما عليها حافظ الا عليها حافظ لما بمعنی الا نو ذکر سیبوی رحم الله دې تسوي عجب المآب لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم چې کله دی رال پیغمبر علیه السلام ته نو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم قوم څوک دي من القوم قوم څوک دی لکه دا څوک دی پته ولګېدله چې د میلمنو په حق له تپوس کول چې دا څوک دی روا باشه هلکه په موبایل باندې څوک خبرې کې روا باشه څوک خبرې کې روا باشه فکر دی راغلی ځکه چې تاسو سره نمبر سیو نه نو پته لګي نو هغه به ته جواب کې وایي زه خبرې کوم نو زبردست تعریف یې راته وکړو تعریف د مجهول یې وکړو په اجهل باندې زه خبرې کوم ځینې څوک خپل نوم نشي اخیستی ډارې کې نوم یاست من القوم او من الوفد یا دا وفد څوک دی داسې ویل چې دا وفد څوک دی نو د میلمنو تپوس باندې د میلمانه خفه نشي دا ښکلې طریقه ده چې څوک دې پېژندلي نه وي نو تپوس وکړي زه چې د کتابونو سټډي وکم بحمد الله عز وجل نو د ډیر وخت پورې لکه هغه صفحه هغه هم راته دغه بدایات دي خو ګوره د ملګرو په پېژنګلو کې زه ډېر زیات کمزور یم ما څه چې کله میلاوېږي ما ته وایي چې یاره موږ دې ټیم کې پاتې شي یا پلان کې هم یا پاتې زه چې دا کوم موږ څخه ډېر پاتې شي دا چې زه وینم لږ ټیم بعد نو دومره مې مازغرلي چې یاره دا معرفي دی بس نور مې ذهن په کار نه ورکوي چې دا کم ټیم کې موږ سره وو یا څوک دی یا د دې طرف دی یا د دې طرف دی بس په دې کې یا خدای دې چې زه ته ګورم په جوور نظر باندې نه دا وجه یا دا ده چې بس دغی بس حافظه به دې کې زمونږ څه کمزوري ولیکن دغه کتاب کتلو کې الحمدلله خپل شان سره به دغه زمونږ دپاره ډېره ده ولیکن پېژنګلو کې ګوره دا یاد وساتئ په دې باندې به زما نه ملګري هېڅکله نه خفه شي دا ولې که موږ ته دونه د سره وخت تېر کړی دی اوس موږ نه پېژني نو دا مسله د مخکې نه عذر واوړه من القوم من الوفد قالوا ربيعه نحن ربيعه من ربيعه المرحبا وګوره مرحبا مرحبا یو ته ویل دا ښکلې طریقه ده هغه پخوانو بوډاګانو بوډیګانو نه به چې مېلمه رالی وایي دا اختر د کمه دا پسته مازدیګره کله دا اختر د کمه دا پسته ماسپښیمه فکر دی راغلی مرحبا بوي مرحبا او بیا خاص کر طالب الایمان مرحبا بضیوف الرحمن فکر دی راغلی مرحبا ویل پکار اکثر چې طالبان راشي کومې مدرسې ته نه وي نو هغوی د نورو طالبانو نه تپوس کې داخله وایي نه دغه کېږي موږ چې په طالبۍ کې نو هلته ښایسته سبقونه موږ ویلې استادانو نو یو طالب العلم د دې طرف نه رالی نو موږ یې په شک کې واقع
هسې د فقې کتابونه به یې په دې کې ترکیب تاسو ته کوي موږ ویل نه ویل هلته خو په دې کې ترکیب موږ چې دا څنګه چې موږ دا سبقونه غلط ویل فکر دی را بس را خوشې شو نو پېدلو په طریقه باندې نه د مخکې نه هم د ځان څه بسترې را ګول کې را خوشې کړم اول خلک داخلي له لاړ شي بیا بستره وروسته وړي موږ دا څه د ځان سره راوړو چې کوم ځای له به ورغلو هلته به نو طالبان نه پوښتنه وکړه تپوس به م وکړه لکه وایي داخلي خو ډېرې سخت دي موږ وایي ځي چې زه لکه دې مدرسه کې خو داخله نه میلاوي بلې له به لاړو بلې له به لاړو فکر دې راغلی پېښور کې یو مدرسې ته لاړو نو موږ په ناوګۍ کې دا طریقه وه چې داخلې به محتمم کول څه دغه ولا څه سادګي وه دقسې ته ساده نومونه به یې لیکل بس خبره ختمه نو موږ وایو چې دلته به محتمم داخلي کوي نو موږ د محتمم تپوس کوو په دفتر کې دی بله نو هغه خوا له ورغلو لږ ساعت یې خو ناست یو هغه په خپل کار کې مصروف و بیا یې موږ ته داسې وکتل یل څه چل دی هلکه موږ ویل داخلي له راغلي یو په تیز یو دغه وکړو اواز ورته موږ یې دونه ګبراو کړو د بوډیګانو خبره بګراوې کړو چې موږ پېښې وینئ چې په دې پوړو موږ څنګه راکړو چې بار ته راووتلو نو ملګري وایي چې بس نو سبق نه وایي خدای رحم وکړو ان قریبه وه چې هغه ټیم کې موږ د سبق نړه دغه شوی نو دې سره موږ پوره وس لکه موږ ته پته وي تربیت فکر دې راغلی چې نوي کسان هر ځای ته راشي هغوی سره به ډېره ګزاره کوم ځای بیا ځای نه ډېر ستا د کور نه راوتل څه مولا صاحب ګران و الله پاک به دې دا ټول بندوبست کوي چې الله پاک ستا انتخاب وکړو او دې سبق له راوسي ته د به ځای نه میلاوېږي داخله به نه میلاوېږي سوال نه پیدا کېږي ټولې خبرې به ته څه کېږي ملا صاحب داسې هر ځای کې که د نوو کسان څه سړی څه وکړي ملا صاحب دې سره ګزاره وکړي نو مرحبا به ورته ویې قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خدایا نبوي دا شرمنده کړی شوي ولا ندامه او نبوي دا پښیمانه غیر خدایا ولا ندامه هلکه دلته ته سوال کوم غیر خدایا او ندامه چې دا ندامه جمع د ندمان ده او ندمان خو په نادمون جمع کېږي نو دلته ولې ندامه راغلی دا خو په کار دا و چې نادمون راغلی جواب دا دی دا د دې خزایا د مناسبت د وجې نه داسې په کارو غیر خزایا ولا نادمین خو دا نادمین باندې راجمع نه کو نادمی ندمان او نادم دای راجمع کو په ندامه باندې یعنی نادمون په کار نو دا د وجې د چا نه شو ملا صاحبه د دغې د مناسبت نه نو د دې نه عبرت دا رالی چې الرجل علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل رسول الله مبارک فرمایي سړی د خپل ملګري طریقې ته اوړي چا سره ملګرتیا کوي نو هغه د مخکې نه وګوره چې د الله والا دی که د غیر الله والا دی اخرت به مې ورڅخه کېږي که خرابېږي فلینظر احدکم من یخالل نو د هغې نښه دا ده چې ګورم دا نادمین نه دا دی ندامه جوړ شوی دی سلاسلا و اغلالا هلته چې کوم دی ملا صاحب څه چل شوی دی په غیر منصرف باندې دا تنوین راغلی دی ولې ځکه منصرف سره جوخ راغلی دی نو د ملګري د وجې نه په بل ملګري باندې اثر ډېر راځي او د دې صاحب علیه رحمت نو دا د دقې د وجې نه راغلی یو دویمه دا ده چې دلته داسې په کارو چې غیر خدایا ولا نادمین خو بیا دا وزن دواړه نه برابرېدو نو د وزن د ښایسته کولو د کلام د تحسین دپاره رالی غیر خدایا ولا ندامه دې نه دا معلومیږي چې یو کار ښایسته کول هم ښه کار دی تحسین هم یو ښه کار دی فکر دې رالی او د دې دپاره موږ سره نظایر هم شته دی نظایر یې دا دي چې قبر کې دې مړي جواب ورنه کړي نو ملایک به ورته بیا څه وایي لا دریتا ولا تلیتا حالانکه دا داسې پکار دی لا دریتا ولا تلوتا د تلوته په ځای تلې ته ویلي د وجې د مناسبت د چا نه د درې ته مناسبت هم یو ښه شیز دی ملا صاحب مینه دا دغه پکې راغلی او په نسایي کې دا راغلی دي د نسایي کې په دویم جلد 232 صفحه کې غیر خزایا ولا نادمین هلته بالکل
دا جمع چې څنګه جوړیږي نو هغه جمع صحیح طریقې سره راغلی نو هلته د قیدي او د قانون خیال ساتل شوی دی هغه هم یو ښه کار دی او دلته د مناسبت او د تحسین کلام خیال ساتل شوی دی نو دا هم ښه کار دی ولکل مجهة هو مولیه که داسې وکړي هم ښه ده او که هغسې وکړي هم ښه ده دواړه رنګې پکې نه راغله نو دا فرمایي سیب علیه رحمت غیر خدایا ولا ندامت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښایسته خبرې وکړي قالو نو دی ورته وویلې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انا لا نستطيع منګه طاقت نه لرو چې موږ راشو تا ته مګر په میاشتې د عزت کې وبیننا اس بیننا دا و د علت دی ځکه په مابین زمونږ او په مابین ستا کې دا قبیله ده د کفار مزرنا د عدنان څلور بچي و ربیغا مزر اباد او انمار ربیغا مزر اباد او انمار بیا چې کله په دې کې تقسیم د ترکې کولو نو دا سره خیمې مزر له ورکړله مزر له نو ځکه دې ته مزري حمرا وایي دا مشهور په مزري حمرا دي ځکه په دې دغه کې دا میراث کې د دې سره خیمه رسېدلې وه او دا اسونه چې دا نو دای ربیعه له ورکړي نو هغې ته وایي ربیعة الفرس اوس هم ورته ربیعة الفرس ویلی کېږي کتاب الاسکیا 85 صفحه کې دا خبره ذکر کړې او کتاب الانصاب د سمعانی ورته وایي 5 جلد 318 ښکلی کتاب دی د ارض د اطرافو دا نسبونه او د دې کلو دا علاقو دا دغې پکې بیان کړي کتاب الانصاب د سمعانی 5 جلد او 318 او خاص کر په پښتون قوم باندې او مستقل کتاب لیکل شوی دی پټان باندې او د پښتون قوم تذکره په دې غټو غټو کتابونو کې شته دی د غټو کتابونو نوم د پښتون قوم تذکره دا رایستلې ده چې دا نوم دیو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی یو ځای کې به دا تشریح راشي چې موږ له دا نوم رسول الله راکړی وی منگا ولی پا مابین معامل کی دے دا قبیلہ دے دا کفار مدرنا مدر حمرا فمرنانو امر وکا منگا تاب امر فصل پا یو امر فاصل سرا کی فاصل بھی یا فصل مانا مختصر نخبر بھی چی من خبر ورکو پا دی سلام وراءنا آغا چاہتا چیز منگ ناخوا دی او منگ داخل شو پا سبب دی سارا جنت تا داخلی دل پا سبب دا عمل دی که ندی بیہی الجنت پا سبب دا عمل سے جنت تا نو جنت تا داخلی دل پا سبب دا عملم دی او پا عمل نم دی پا رحمتم دی عمل نم دی دا وہ سنگا چلکو ولکا نو دی آسان تطبیق دا سے دے چی دی پیتاوی تکینی نو پیتاوی سکی نرم نور گرم والے کئی کہ نکی نو دا انور گرم والے کئی کستا دا عمل گرم والے کئی تشر دیزی نا پاسی و رجلینی موٹرینی دا بانی لاشی و آغازی کی پیتاوی تکینی نو گرم بشی نو نور لم پکی دخل را لی عمل لم پکی دخل را لی خود در حقیقتو تنور گرم کی خود نور لا ستا عمل تورور سولی نو مولی سیبا رحمت بانی با منگ جنت لزو خودی رحمت تا بسنگ متوجی کی گو پا عمل سا چا سره په عمل سره نو عمل باندې به منګه رحمت ته متوجي کیږو دا رحمت خو کافرانو ته ور شاملېږي نو فاسقانو ته ور شاملېږي نه وسألوه دی تپوس وکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الاشربتی په بار د شربتونو کې چې د دې لوخو حکم دی امر یو کو دیو تبي 40 په څلورو باندې منی ک دیو لره د څلورونه امر یو کو دیو تبي ایمان بالله وحده قال فرمان نبی علیہ السلام اتدرون تاسو ته پتشتا سد ایمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهادت گواہی دا د دې خبرې چې نشته لایق د بندګۍ الا الله وان محمد رسول الله اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صیام رمضان او چې تاسو ورکړئ د مغنم نه خمس د څلورو لوښو ولې منع وفرمایله دا اوس هم د څلورو لوښو نه منع راغلی د ملا صاحبه که نه ده راغلی اوس دا څلور واړه لوښي واپس دغه شوي دي حلال شوي دي په دې مشکات شریف کې په 2 جلد کې تاسو سره کوم ملګرو سره هغه مشکات شته دی لکه شین چاپ والی نه هغه ځای کې وروسته پروت دی
هغه مشکات چې واړه 372 صفحه دویم جلد کې نو په هغې کې به راشي چې ان ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه لوښی نه شی حلالوي نه حراموي وکل مسکر حرام پیغمبر خدا فرمایي چې تاسو ما منې کړي د لوښو نه د لوښو اجازت درته واپس رالی په مشکات کې را روان دي په 372 نمبر صفحه باندې هلته ګوره ترمذي شریف کې هم دا دغه شوي دا راغلي دي او چې تاسو ورکې د مغنم نه چا لره خمس لره او منې کړه دیو لره د څلور نه خنتم نه خنتم مرتبان پیژنئ مرتبان 400 ته لاړئ ورسېدئ تحصیل چوک کې پېښور روډ باندې تاو شئ نو هغه لاس ته ځئ چې دا کله دا قطار د دوکانونو ختم شي او پړانګو ته کومه لار تاویږي دغې نه دې خوا دوکان ته وګورئ ومو ته کتل مرتبانې پرتې دي مرتبانې پرتې زه چې وم لیدل ان الحنتم دا کم لیدل دی لکه دې رؤیت کم رؤیت وای والضباد دبان منه فرمایلی دا دیو بل دې کدونه داسې یو لوښی دغه کړی و دا اساس کړی و په هغې کې به شراب اچول د نري غاړې کدونه والنقیر او د نقیر نه نقیر دا به یو دغه لوښي و د لرګي نه به یې جوړ کړی و د لرګي والا که افسر د کلي هلته هغه وطن په کور کې مسم زمونږ شته او مزبط غوړ منګې چې هغې له به یې تیل ورکړي مزبط دین منعو فرمایله بیا بیرته روا شو دا منعت یې ولې فرمایله پیغمبر علیه السلام څومره هوښیار دی ګوره ورته څونه هوښیار دی فکر دی راغلی چې د دې شرابو باندې خلک داسې اموخته و لکه نن سبا ما ته په چي باندې هغسې نه یادت نو که دا شراب ورته حرام شي او دا لوښي ورته اوړي راوړي بیا یې بیړه کړېږي هسې نو چې پې ور نه شي نو لوښي ورته حرام کړي لکه سړی روجی د چی نه خبرم نه خو چې پیالې وکړنګېږي نو چې تیاړه وشي هسې ده که نه ده یو نسواري نسوار پرې ښودل نه بل ورته وایي پرې بیا دی خو د پوڼۍ د کش سره به څه کې تاسو کې فکر دی راغلی څوک نسوار کې هغه ته پته لګېږي پوڼۍ کش چې واوري نو بیا یې نسوارو تړه کېږي که نو پیغمبر اسلام چې کله د دې وړتې مکمل تور شو نو واپس یې ورته لوښي راواخلل نو دا لوښي د دغې مصلحت دپاره نو د دې نه ما ورته هلته د تربیت ډېر دغه راغلی ولې تاسو به مرشدین جوړېږئ تاسو به مدرسین جوړېږئ امامان به جوړېږئ دا طریقې یاد کړئ چې په دې انداز باندې بیا زموږ او ستاسو طریقې زده کړئ دې لره خبر ورکړئ په دې سره من وراءکم هغه څو چې ستاسو نه وروسته دي متفقون علیه ولفظه للبخاري دا ټول د بخاري د مسلم روایت دي دې کې دا بالاجماع صحیح دي ځکه موږ پکې کلام نه کوو فصل ثاني فصل ثالث چې راشي بیا په یو یو حدیث ته کلام کوم چې دا د کومې مرتبې دی دا د کومو راویانو دی ذوق پکې شته که پکې نشته انشاءالله واړوئ بیضاوي شریف بیضاوی شریف سے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم